السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو ځل بیا مونږ د شیخ صاحب قبر له راپېښو کجي تاسو دا کتی شئ که نه. هغه مخامخ خلک ډېر ولاړ دي. په دې اختر ورځو کې هم د شیخ صاحب قبر له ډېر خلک را روان دي. دا د شیخ صاحب په حقیقت باندې دلیل دی چې هره ورځ والا خلک راځي، بعضې ځای کې تعزیت دپاره راځي، څوک دعا کوي، څوک تلاوت کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. د ایصال ثواب دپاره خلک راځي. دلته مخامخ دا تاسو ته ښکاري دلته کې یو ټینکۍ ده که څه شي دي او په هغې کې اوبه دي او خلک اوبه څکي لګیا د هغې نه. او دا مونږ دا دی وګورئ د شیخ صاحب قبر نه دی دا وګورئ. یو دا د خوانۍ د نیکه قبر دی مفتي شهزاده صاحب، او هغه خوانۍ چې کوم دی د شیخ صاحب دی. تاسو دا کتی شئ او وګورئ ډېر خلک راغلي دي، ورته اوس هم دا دي. موږ دا خلکه به چکر له ځي، پروا به یې نه یو د اختر ورځو کې، خو نه د شیخ صاحب سره مینه ده، محبت دی. دا د همغه خلک دا چکر یې پرېښي دي او همغه شیخ صاحب قبر له خلک راغلي دي. هغوی جي او سور تړک دی، نور ته لږ وګورئ تاسو جي ډېر تېز نور دی. مشران پکې راغلي دي. وګورئ جي ګورئ ورته ښه دا مخامخ قبر چې کوم دی د شیخ صاحب دی، هغه خوانۍ ورسره ده نیکه قبر دی. تاسو مله راتلی نو بس دا په چارسده کې تورنګزی او دلته کې اوس مین هغه چوک هم لګولی دی د شیخ صاحب باندې دی. حضرت شیخ صاحب شهید رحمت الله علیه چوک دی، صحیح ده، محمد ادریس شهید رحمت الله علیه چوک. هغوی حق دعاګانې هم کوي، تلاوت هم کوي. تاسو دا کتی شئ مه کته جي. وګورئ ډېر خلک را روان دي. دا هم وختي تللي وو او اوس د دې نه بعد هم ډېر خلک را روان دي. هغه د لارې کې ښکاري، هر سړی را خوشي دلته کې.